ډېرو محترم مسلمانانو، یو بهترین تجویز در کوم نن، یو بهترین کار درته ښیمه چې په 3 ورځو کې به د الله تعالی حاجت انشاءالله پوره کوي، او دا ګارنټي شد عمل دی. الحمدلله زما په الله تعالی یو غټ حاجت الله تعالی پوره کړی دی، او په 3 ورځو کې پوره کړی دی. درته حقیقت حال بیانوم، خپله کارګزاري درته بیانوم، خپله کهاني درته بیانوم. داسې نه چې بس یو سړی د دروغ وي او د خپل ویوز دپاره د خپل کتونکو ته ملنډې سازي او دروغ وي یا کهانیانې سازي. نه محترمو، الله تعالی فرمای چې په دروغجنو باندې الله تعالی لعنت دی. پوه شولې؟ قرآن کې الله تعالی فرمای. لہذا نن دا خبره زما په غور سره واورئ چې کم یو داسې تجویز دی زه تاسو ته در کومه چې هغې کې به الله تعالی په 3 ورځو کې ستا حاجت پوره کوي، او انشاءالله ضرور به پوره کوي. نو خلک د خپل ژوند د خاطره بهر ملکونو ته چې زندګي مې جوړه شي، خواري کوي، محنت کوي. دې کې هم خواري د محنت دی. په دې 3 ورځو کې به ته خپل مال لګې، خپل جان به لګې، خپل وخت به لګې. چې دا 3 څیزونه دې ولګول، مال، جان، وخت. مال خو پیژنې که نه، پیسې به لګې، لږې پیسې به لګې، 1500 روپۍ به لګې، صحیح شوه. وخت به لګې، کله چې کوم الله تعالی شپې ورځې درکړي دې نه به 3 ورځې ته استعمالې، او جان به لګې. جان مطلب دا تعالی کوم الله تعالی صحت درکړی، خپل لاسونه درکړي، دماغ درکړي، سترګې درکړي، لاسونه درکړي، دا به هم 3 ورځې استعمالې. چې کله تا جان، مال، وخت سره 3 ورځې استعمال کړي، هغه هم خاص د الله تعالی د رضا دپاره، او دا طریقه دې ورسره وکړه، نو انشاءالله چې الله تعالی به دې په 3 ورځو کې حاجت پوره کوي. ځکه الله تعالی زما پوره کړی دی، او ستاسو به هم الله تعالی پوره کوي، او په دې 3 ورځو کې به انشاءالله ضرور پوره کوي. خو که په اخلاص تاسو کې رالی او یقین دې کې رالی، انشاءالله چې زما دا خبره به غلطه نه وي، ځکه چې زما په الله تعالی پوره کړی دی، نو ستاسو په خامخا ضرور به ضرور الله جل شانه حاجت پوره کوي. هغه مسلمانانو زنانو ته، هغه مسلمانانو وروڼو ته، کو مسافر دی، کو غیر مسافر دی، کو نارینه دی، کو زنا دی، ټولو ته عاجزانه درخواست دی چې انشاءالله په دې خبرو باندې عمل وکړئ. کو غواړئ چې حاجت هم الله تعالی پوره کړي، انشاءالله په دې خبره باندې عمل وکړئ. الله جل شانه به دې 3 ورځو کې چې وغواړي انشاءالله العزیز حاجت په الله تعالی زما او ستاسو پوره کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانانو وروڼو خویندو، هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې دي، بهر هیوادونو کې دي، الله تعالی د ټولو مسافرو له ډېرې خوشحالۍ د دنیا او د آخرت ورکړي. مسافر د الله تعالی په دواړو جهانونو کامیاب او کامران کړي، او څه چې غواړي الله تعالی د ټول په ټوله تاسو درکړي. آمین ثم آمین. محترمو، یو خبره خو دا ذهن کې کېدوئ چې غایب دپاره الله تعالی دعا قبلوي. نو دا خبره د حدیث مبارکه ده، تاسو ما نه پیژنئ، زه تاسو نه پیژنم. نو انشاءالله زه تاسو ته ډېرې دعاګانې کوم بغیر ستاسو د ویلو نه. تاسو ما ته دعا کوئ، نو زمونږ دا محبت به هم د الله تعالی دپاره وي، زمونږ دا کتل اورېدل به هم د الله تعالی دپاره وي، زمونږ دعاګانې به هم الله جل شانه قبلوي. دا خبره ټول نه مخکې په ذهن کې کېدوئ چې مونږ ته دعاګانې کوئ، تاسو ته مونږ دعاګانې کوو. راځو خپل ټاپک سیټ ته. زما دا مرایم لږې خرابې دي، اواز مې لږ دغه وي. خو محترم مسلمانانو، کم چې ته ما 3 ورځې تجویز درکړی و چې 3 ورځو کې به د حاجت الله تعالی پوره کوي، نو یقینا چې دا یو داسې عمل دی چې د دې په باره کې راځي علما فرمایي چې څوک د الله تعالی په لاره کې وځي او دعاګانې غواړي، ویل د دعاګانې داسې قبلېږي لکه د بني اسرائیلو د پیغمبرانو علیه السلام دعاګانې چې به قبلېدې. بني اسرائیل پیژنئ که نه؟ بني اسرائیلو پیغمبران کم دي؟ موسی علیه السلام، داسې هارون علیه السلام، داسې بې شمېره چې دي، نو هغه پیغمبران د بني اسرائیلو ته الله تعالی را لیږلي. نو محترمو، ما چې ته کومه خبره کوله د 3 ورځو، هغه 3 ورځې تبلیغ کې لګول دي. 3 ورځې سي روزه ده، نارینه هم په دې کې تلی شي، زنانه هم په دې کې تلی شي.
ګوره 3 ورځې کې زه د خپله کارګزاري بیان کوم. الحمدلله زه 3 روزې له تللی یم، 3 ورځو له تبلیغ کې د الله جل شانه په مبارکه لار کې. الله تعالی قرآن کې څه فرمایي؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. بذلك الله تعالى فرمائے كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله تعالى فرمائے تاسو بهترین امت یې، تاسو د خلکو د نفع رسانۍ دپاره ایستلی شوي یې، تاسو به خلک ښیو ته رابلئ، د بدونو یې منې کوئ، تاسو په الله تعالی ایمان لرئ او تاسو پوره مسلمانان یې. محترمو هغه 3 ورځو کې چې زه کله لاړم نو الله تعالی نه ما یو حاجت غوښتو. حاجت د شرم نه دی، کم حاجت چې ما د الله تعالی نه غوښتو حاجت د ښځې و. هر سړي دپاره دا یو ضرورت دی او دا د رسول الله مبارک سنت دی. لکه دې وخت کې چې اوس تاسو غواړئ چې الله تعالی دې موږ ته ښکلی خاوند راکړي، دینداره، د حیا او د عزت نه ډک، الله دې زما بچي پیدا کړي. لکه داسې هره زنانه په اړه ارمان لري، هر نارینه هلک په زړه ارمان لري، داسې زموږ هم په زړه ارمانو. لہذا زه لاړم 3 روزې له په تبلیغ کې د الله تعالی په لاره کې. نو ما چې کله 3 ورځې ولګولې، ما الله تعالی نه بغیر د څه شرم او حیا نه الله تعالی ته وی الله ماله ښځه او تهجد یعنی تهجد هر ټیم الله تعالی دا 3 ورځې داسې په جړا فریاد سره تیرول چې الله زما دا حاجت، الله زما دا حاجت، که د ښځې وي، که د کاروبار وي، که د هر پریشانی وي. نو په دغه 3 ورځو کې ما ته ټلیفون وشو چې هلکه مبارک دې شه تا لم ښځه وکړه. نو دا خو محترم مسلمانانو د الله تعالی شان دی چې څوک د الله تعالی په لاره کې وځي، د الله تعالی د په لاره کې خپل مال لګوي، خپل جان لګوي، خپل وخت لګوي، نو الله تعالی به د حاجت نه پوره کوي، ضرور به الله تعالی د حاجت پوره کوي. نو تاسو درخواست دی چې 3 روزه ولګوئ، نارینه دې هم 3 روزه ولګوئ که غواړه چې الله تعالی دې زموږ حاجت پوره کړي. او دعاګانې په تبلیغ کې چې کومې قبلیږي دا نو محترمو هغه زما تجربه شوې. الحمدلله الحمدلله زه ډېر د الله تعالی په لاره کې ګرځېدلی یم، که څوک یې مني او که څوک یې نه مني، خو زما ډېره تجربه شوې. الله تعالی دعاګانې ټک په ټکه قبلوي. نو که تاسو کې څوک غواړه چې الله تعالی زموږ دعا قبوله کړي، نارینه دې هم لاړ شي په تبلیغ کې 3 روزې له چې لیله 4 میاشتو له زندګي هم بدله شي. او نه زنانه چې کومې دي جنکۍ، هغوی دې هم د خپلو پلارانو سره د خپلو وروڼو سره 3 روزه کې لاړ شي. تبلیغیان به راځي تاسو کلي تاسو علاقو ته خامخا پلار نه تپوس کوئ، وروڼ نه کوئ چې کله به تبلیغ والا راځي نو ما ته به وایي زه به 3 روزه لګوم. انشاءالله انشاءالله موږ ته هم پکې ډېرې دعاګانې وکړئ، موږ به تاسو ته کوو. الله تعالی تاسو د زړه مرادونه پوره کړي، زړه جایز حاجات دی الله تعالی تاسو پوره کړي. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخرة.